دوه لوی چې کوم دی اهم نعمتونه دي چې الله تعالی انسان له ورکړي. زړه هم دا په بدن کې یو قیمتي پرزه ده او دارنګې دا ژبه هم د انسان په بدن کې یو قیمتي پرزه ده. دا چې کله خواږه شي دا دار سره خواږی او چې کله خراب شي دا به ډېر د زار نوم ترخی. د دې د وجې نه لقمان حکیم صاحب یو پیرا خپلې انځې ته وویله چې ما له یو بزه حلاله کړه او بزه چیلۍ کله چې حلاله کړله بیا ورته لقمان حکیم صاحب وویل چې دې نه دوه قیمتي شی نه ما له راوړه چې په دې کومې قیمتي پرزې دي هغه دې راوړه راله. نو د انځې ولا د دې چیلۍ زړه او د چیلۍ ژبه دا راوړله او هغه د مخې ته کېوست چې دا به د ټولو چیلۍ کې قیمتي شی نه و. بیا ویل دا بل حلاله کړه بیا بل حلاله کړله او دې کوم چې کوم د بیکاره شی نه دي چې په دې کوم بیکاره اندامونه دي بیکاره پرزې دي هغه دې راوړه. نو دا انځه ورله د هغې نه هم زړه او ژبه چې کوم دی راوایستله او دلته چې کوم دی لقمان حکیم صاحب له راوړله. لقمان حکیم صاحب ته تپوس وکړه چې دا ولې دا قیمتي دا شی نه م راوړل ما ته ته وویل چې قیمتي چې کوم اندامونه دي هغه هم دې راوړه همدا دوه دې راوړله بیا ما ته وویل چې بیکاره کوم اندامونه دي دا دوه تا دې راوړل دا ولې هغه ویل صاحب دا زړه او دا ژبه دا ښه شي نو ټولې فیصلې د انسان په اړه باندې دنیا ته راځي. او چې کله زړه فاسده شي د الله رسول فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده او دا چې کله سمه شي نو ټول اندامونه سم رواني بل دنیا د نظام سم رواني او دا چې کله خراب شي دنیا ټول نظام وران رواني د انسان د اندامونه وران رواني. او به فرمایلی الا وهي القلب خلق خبردار دغه اندام دا د انسان چې کوم د زړه دی. نو لهدا هر مسلمان له زړه سمول پکار دي زړونه دا سم کوي ژبې دا سمې کوي او چې کله زړه او ژبه د چا سمه شوه دا سړی جنتي دی او چې کله ژبه او زړه ورانو